ساتي نو چې یو خبره په طبیعت چپه ولګي نو دا ښځه به یوه خبره کوي. ښځه به څه وایي؟ ما رأیت منک خیرا قط. زه خو چې واده شوی یم نو ستا په کور کې مې خوشحالي نه ده لیدلې. دا ښځې وایي دا نبی علیه السلام کوم وخت کې ویلي قربان د امام الانبیا د فرموداتو نه او د امام الانبیا د هغې ښکلو خبرو نه. وی ښځه به وایي چې ما رأیت منک خیرا قط. دا لږه به کې ما اضافه وکړله خو معنا دا ده چې ما ستا نه څه خیر نه دی لیدلی. نو خو دقه شان وایي که نه وایي زه چې واده شوی یم نو ما خو ستا نه څه خوشحالي ونه لیدله نه. هغه دومره خوشحالۍ اوبه ووړلې، هغه دومره مطالبې چې درله پوره کولې هغه ټولې لاړلې. نو په دې الله خفه کېږي. زنانو د خاوندانو ناشکري مه کوئ، د خاوندانو شکر ادا کوئ. وی د دې دوو وجو نه مې په جهنم کې ولیدلی. نبی علیه السلام ورته وی ستاسو عقل هم نیم دی او دین هم نیم دی. زنانه ورته وی څنګه م عقل نیم دی؟ وی ام ناقصات العقل یې ام ناقصات الدین یې. وی څنګه ناقصات العقل یو؟ وی الله په قرآن کې دوه ښځې په ګواهۍ کې د یو سړي برابر کړي. نو عقل هم کم شه که نه؟ وی دام دا عقل کم والی دی. وی دین هم نیم ګڼی دی. وی دین هم څنګه نیم ګڼی دی؟ وی میاشت کې چې 10 ورځې تاسو باندې ماهواري بیماری راشي نو 10 ورځې مونځ کوئ؟ نو وی نه. نو سړي 13 ورځې کې او تاسو 10 ورځې. نو دین هم نیم ګڼی دی که نه؟ هم دین نیم ګڼی دی، هم عقل نیم ګڼی دی. نو د نارینهو سره سیالي مه کوئ. ته به وایي چې مولوي صاحب موږ نه خو ډېرو کارونو کې نارینه مخکې دي. ګوره نارینه امامت کوي، ښځه خو امامت نشي کولی. نارینه جنازه کوي، ښځه خو جنازه نشي کولی. نارینه د اختر منځ کوي، ښځه خو نشي کولی. احادیثو مبارکو کې راځي چې کومه ښځه د خاوند تابعداري کوي او خاوند ترې نه رضا وي نو چې خاوند یې څومره اعمال کوي په دې کې ورسره دا ښځه برابر شریکه ده. نو دا ښه نه ده چې کور کې یې الله اجر درکوي، کور کې یې الله اجر درکوي. او خصوصا زه د علماو بیبیانو ته وایم چې د علماو بیبیانې دي خاوندانې ورک ګرځي د دین د خدمتونو دپاره. په دې ټولو کې د ښځې په هر عمل کې د بیبي اجر دی او د بیبي برخه ده چې دا خاوند د دې بیبي په ډاډ باندې دا دومره خدمات کوي د دین او کور کې دا ناست وي او خپل خاوند ته دعا کوي. هر دینی کار کې به د خاوند چې کوي د دې ښځې ته به پکې اجر میلاوي. نو تاسو له به الله کور کې درکوي خو خیرې ډېرې